بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د مرفوعات ذکر شروع شو. من ویل چې مرفوعات ټول اته دي او فاعل له نائب فاعل له مبتدا دا خبر ده او دا فعل ناقص اسم ده. نما ولا مشبهتان بلیس اسم ده. دا حروف مشبه بالفعل خبر ده او دا لا لنفي الجنس خبر ده. پای منګل اول فاعل تعریف کړو. څنګه تعریف ته؟ كل اسم قبله فعل او صفه اسند اليه على معنى انه قام به لا وقع عليه. دا غیر اسم دی چې مخکې فعل یا شبه فعل لاغلی د فعل یا شبه فعل نسبت دی اسم ته شوی په داسې معنا باندې چې دا فعل یا شبه فعل په دې اسم پورې قائم وي، واقع پې نه وي. لکه قام زید مثال او ضرب زید عمرا مثال. بیا موږ ویلو چې د فعل لپاره فاعل همیشه لپاره ضروری دی. د سی چې فعل یو فاعل نه او فاعل عام طور باندې دوه صورتونه یا اسم ظاهر او یا اسم ضمیر وي. اسم ظاهر چې په معین شخص باندې دلالت کوي او ضمیر چې هغه دغه اسم ظاهر په ځای باندې راغلی. ضمیر بیا په دوه قسمه نه، کله ضمیر بارز وي او کله ضمیر مستتر وي. بیا موږ قاعده ویلې چې فعل په کم ځای کې موږ واحد راوړو، تسنیه به راوړو، جمع به راوړو. نو موږ د فعل فاعل د ګورو، نو فعل به واحد په کم ځای کې راوړل کېږي. کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي، برابر خبره ده که واحد وي او که تسنیه او که جمع. نو فعل به همیشه لپاره او که چرته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو نو بیا به د فعل د فاعل مطابق راوړل کېږي. کفا ضمیر د تسنیه وو جو فعل به تسنیه او که ضمیر د جمع جو فعل به جمع راوړو. بیا موږ دا ویلو چې فعل به کم ځای کې مذکر مؤنث او مذکر او مؤنث باندې راوړو کې اختیار ده. مذکر به کله راوړو چې کله د فعل لپاره فاعل مذکر وي. نمبر 2 مؤنث به کله راوړو؟ څو صورتونه دي؟ دوا. کم دي؟ کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه راغله نو فعل همیشه لپاره به مؤنث راوړل واجب دي. دویم د فعل لپاره فاعل ضمیر وي، ضمیر د مؤنث وي، ضمیر نو فعل به همیشه لپاره. او درې صورتونه دي چې ال د اختیار ده د فعل په مذکر او په مؤنث راوړو کې. هغه کم دي؟ کله د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي نمبر 1. نمبر 2 کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي خو د فعل او فاعل په منځ کې فصل بغیر سره راغلی. او دریم نمبر کله د فعل لپاره فاعل جمع مکسر وي، یا جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم وي، د مذکر سالم نه علاوه هر شي. نو فعل مذکر او مؤنث دواړو راوړو کې تاسو سره. بیا یو خبره پرې کې دا هم ده چې دا جمع تکسیر په شان د جمع مؤنث ده. جمع تکسیر په شان ده لکه څنګه چې جمع مؤنث د لپاره موږ د واحد ضمیر راوړو، دغه شانتي د جمع مکسر د لپاره هم واحد ضمیر راوړو، لکه الرجال قامت. بیا موږ دا وې چې عام طور باندې خدای چې اول فعل بیا فاعل بیا سوي مفعول وي. کله کله د مفعول مقدم کول په فاعل باندې جایز هم وي چې کله سم موجود وي قرینه بیا هم د لفظي وي او کسوي معنوي لکه چې دایره معنی را بدلېږي چې یو فاعل او بل مفعول نشو واقع کېده. لکه اکلکم مثرا یحیی نو دلګی دا کوم مثرا اگر چې مکه کوم مفعول له ځکه یې معنی په اعتبار سره دا خبره ده چې لکه کوم مثرا فاعل نشو واقع کېده، ناشپاتې دی وي، او یحیی د دې لپاره فاعل نه مفعول نشو واقع کېده. پوه شئ؟ او دویم نمبر موږ ویلو چې کله قرینه لفظي لکه ضرب زیدن عمرون نو دلګی دا زیدن چې دا مفعول له او عمرن چې دا سره او د دې لفظون موږ ته پته ولګي اعراب نه. او کله چې قرینه نه موجود او د التباس خطرې نو بیا لکه فاعل مقدم کول په مفعول باندې واجب دي، لکه ضرب موسی عیسی نو بری کې دا موسی فاعل له عیسی مفعول به دي. بیا موږ بل قاعده ویلو چې کله چې قرینه موجود وي نو د فاعل لپاره د فعل حذف کولېږي. لکه جواب تاسو کوی چې من ضرب زیدون، من ضرب وال چا کړه ته جواب کوی زیدون، اصل کې ضرب زیدون قرینه موجوده ده. قرینه سره مذکور فی السوال معهود فی الجواب. او کله کله چې فعل او فاعل باندې د جملې نه حذف شي، لکه سو کوی چې لکه اقامه دي نو ته جواب کوی چې نعم، اصل کې څنګه نعم
قام زیدون. او دریم نمبر موږ دا ویلو چې کله کله د فعل لپاره د فاعل حذف شي او مفعول به دا قائم مقام وي او دا په فعل مجهول کې وي او دغه فاعل تبع نائب فاعل ویلېږي مفعول معلوم يسمى فاعله چې دا مرفوعاتو کې دویم نمبر دی. اوس په دویم نمبر باندې مرفوعاتو کې نائب فاعل ذکر کوي خو د دې په منځ کې یو اهم مسله ده چې دا زم چې په دې کتاب کې د ټول نه اهم بحث دا تنازل فعلین دی ځکه چې دا په کوم طریقه باندې حل کړل او د چې نورو کتابونو نه حل کړه خو له پوزات سره دې زه چې خلک راورسي نو هغه بیا وایي یاره وایي دا ځای په کې داسې دغه غونډه کې له استادان بیم ځان ننګرې که واړه خو چې پوهېږي نه په دې باندې نو هغه ور واوړي ما ته څو هلکانو ما ته په نورو کالونو کې څه کال خو لا دې ته څوک نه دي رسېدلي موږ الحمدلله کوم ځای کې چې دا کتابونه لیکي موږ د ټول نه اکثر مخ یو خو لکه ما ته ډېرو کسانو ووایي ما ته چېرې موږ ته د تنازل فعلین ووایه نو مې ولته تاسو په کلاس کې ویلی نه نه موږ ته یې ویلی دی خو هغه مولوي صاحب موږ ته وایي چې په دې باندې تاسو اوس نه پوهېږئ تاسو به بلاخره سره بره پوهېږئ ما چې اوس پرې پوه نه شوئ که نه او آینده کال پرې پوه شوئ نو ما یې که زه ژوندی وم نو ګیر به راته وخورم او که ما یې مړ وم نو په قبر مې واړه بول وکړې نو چې دا په دې کې ته پوه نه شوې نو اخوا به ته څه پوهېږې تنازل فعلین دا بالکل آسان بحث دی په دې کې ګرانوالی نشته دی خو لږ کمپلیکیټډ دی که موږ ورته لږ ډېر غور او فکر وکړو که نه نو انشاءالله چې الله تعالی به موږ ته دا ډېر په اسانۍ باندې یاد کړي تنازع ویلی کېږي جګړې ته جګړه خو د زیروح کار دی چې په چا کې روح وي خو دلته کې معنا دا ده چې صورت د جګړې دی صورت د څه دی د جګړې دی دا داسې چلي چې لکه دوه فعلونه راغلي تنازل فعل اصل مقصد دا دی چې دوه فعلونه راغلي او د دې نه وروسته یو اسم راغلی دوه فعلونه راغلي وروسته څه راغلی نو دا یو فعل تقاضا کوي چې دا وروستونه اسم دی زما دپاره معمول شي او دا بل فعل تقاضا کوي چې زما دپاره معمول شي نو په دې باندې کې جګړه راشي لکه داسې یې لکه زما ضربني واکرمني زید دا اسم یو دی او دا فعلونه سوري دوه دي یو دا دی د دوه فعلونو نه وروسته یو اسم راغلی دی تاسو کښېنئ دا د دوه فعلونو نه وروسته څه راغلی دی یو اسم راغلی دی نو دا ضربه تقاضا کوي چې دا زید دی زما لپاره فاعل جوړ شي او دا اکرمه تقاضا کوي چې دا زید دی زما لپاره فاعل جوړ شي نو جګړه ده یو وایي چې زما لپاره د فاعل جوړ شي بل وایي چې زما لپاره د فاعل جوړ شي نو موږ به دا جګړه په څه طریقې سره ختمو نو دا سبق په دې باره کې دی چې دا زید موږ د چا لپاره فاعل جوړو پوه شوئ په دې باندې پوه شوئ دوه فعلونه یي د دې نه وروسته څو راشي یو اسم راشي او هر فعل تقاضا دا کوي چې دا وروستنی اسم د زما لپاره څه شي فاعل نه معمول زما لپاره څه جوړ شي معمول جوړ شي یعنې دا وایي چې زما لپاره د معمول جوړ شي دا فعل چې دا عامل وي فعل څه وي عامل انشاءالله موږ عاملو ته ورسو که نه عواملو ته نو پای کې یو حروف عامل دي یو اسماء عامل دي یو افعال عامل دي او ټول نه قوي عامل پکې فعل دی فعل ماضي او مضارع او دا نو دا هر فعل تقاضا کوي چې دا وروستنی اسم د زما لپاره معمول جوړ شي بیا د دې څلور صورتونه جوړېږي څو صورتونه دي څلور نمبر 1 چې دواړه فعلونه تقاضا کوي چې وروستنی اسم دی چې وروستو اسم دی زما لپاره فاعل جوړ شي دواړه چې زما لپاره څه جوړ شي لکه د دې دغه مثال دی ضربني واکرمني زید پوه شوئ دویم صورت چې دواړه فعلونه تقاضا کوي چې وروستو اسم دی زما لپاره مفعول به جوړ شي څه جوړ شي مفعول به جوړ شي پوه شوئ لکه ضربتو واکرمتو زیدن اوس د دې لپاره دلته کې فاعل شته ضربتو لپاره تو فاعل دی د اکرمتو لپاره تو فاعل دی
خو زیدن ورسته د دوه فعلونو ورسته یو اسم راغلی دی او یو اسم تقاضا کوي د هر فعل تقاضا کوي چې د ورسته اسم د زما لپاره معمول شي معمول معمول نو دویم صورت دا دی چې دوانه تقاضا کوي چې دا فعل دی دا دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا اسم د زما لپاره څه جوړ شي مفعول به جوړ شي څه جوړ شي مفعول به جوړ شي پوه شئ دریم نمبر صورت دا دی چې اول فعل تقاضا کوي اول فعل تقاضا کوي چې دا ورستونه اسم دی اسم دی زما لپاره فاعل دی زما لپاره سوي فاعل او دویم تقاضا کوي او دویم وای چې دا دی زما لپاره سوي چې زما لپاره بسوي مفعول وي لکه دې بس مثال شي ضربني واكرمت زيدا ضربني واكرمت زيدا نه دا ضرب فعل له فاعل نشته له نو چې دا ورسره زید زمانه پر څه جوړ شوی فاعل او اکرمت د لپاره اکرمت فعل له تو ضمیر به فاعل له دا تقاضا کوي چې دا ورسره زید زمانه پر څه جوړ شي مفعول جوړ شي الګه پوه شو به باندې ها څلورم صورت دی الټه چې اولنې فعل تقاضا کوي چې ورسره اسم د زمانه پر مفعول به وي سوي او دویم وای چې زمانه پر دا سوي فاعل وي سوي فاعل لکه ضربتو واکرمني زید نو دا تقاضا کوي ضربتو چې زمانه پر فعل شته فاعل هم شته خو مفعول هم نشته دا ورسره اسم د زمانه پر څه جوړ شي او اکرمني زیدون اکرم فعل له نون وقایره یا مفعول به له مفعول به شته خو فاعل نشته نو چې دا ورسره د زمانه پر څه جوړ شي فاعل جوړ شي لکه تاسو په دې پوه شئ چې دا د څلور صورتونو یاد نری نو اخوات لل د موږ لپاره صحیح نری دا څلور صورتونو تاسو یاد شول ګوره تنازل فعلین څه ته وایي چې دوه فعلونه راغلي وي دوه فعلونه راغلي او هغه وروسته یو اسم راغلی دا دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورستونه اسم د زما لپاره معمول جوړ شي دا ورستونه اسم د زما لپاره معمول جوړ شي بیا د دې څو صورتونه دي څلور اولنی دوانه فعلونه اول صورت ده چې دوانه فعلونه تقاضا کوي چې ورستونه د زما لپاره دا څه جوړ شي فاعل مثال سره ضربني واكرمني زيدون او دویم صورت سره چې دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورسره اسم د زمنګ لپاره مفعول به جوړ شي مثال سره ضربت واكرمت زيدا دریم چې اول فعل تقاضا کوي چې دا ورسره اسم د زمانه لپاره فاعل جوړ شي او دویم تقاضا کوي چې زمانه لپاره څه جوړ شي مفعول به جوړ شي لکه ضربني واكرمت زيدا او اول فعل تقاضا کوي چې ورسره اسم د زمانه لپاره مفعول وي او دویم تقاضا کوي چې دا ورسره اسم د زمانه لپاره څه وي فاعل وي لکه دې څه مثال له ضربني واكرمت زيدا دا څلور صورتونه یاد شول مثالونه به دې څنګه راوي ضربني واكرمني زيد ضربت واكرمت زيدا ضربني واكرمت زيدا ضربت واكرمني زيد هغه پوه شئ دا څلور ماته وایي یو کس مختصر الفاظو کې چې د تنازل فعلین کې څو صورتونه جوړیږي دا لیکلي دي په کتاب کې په کتاب کار څه لیکي ته بدن ته خلاصه په اخره کې لیکي تاسو که خه کوي کنه نه ځان سره چې څو پوری ما تاسو ویلې نه کتابونه میدابونه ته مګورئ ځکه تاسو په ګډوډ کې بیرېږئ چې دا څنګه چلل ٹھیک دی ماشاءالله فاعل اول فاعل کنه اول فاعل بیا مفعول به کنه نو دا یادول لپاره په اولنی صورت کې هم ځوانه فاعل تقاضا کوي په دویم کې چې دویم مفعول چې دویم مفعول بیا اول فعل بیا فاعل بیا مفعول به کنه نو په دریم کې اولنی تقاضا کوي د فاعل دویم د مفعول او په څلورم کې اولنی مفعول بیا فاعل له دا یادول د آسان طریقه ده ها تا دې پروپوز وای په دې پروپوز وای اوس مخ خبره کوم چې دا څلور صورتونه نه دي
پدې کې دی اولنی فعل عمل ورکول جایز دي او دویم فعل عمل ورکول جایز دي جمهور علما کرام جمهور نحویین وای چې ستا خوخه ده بھائی کته اولنی لا عمل ورکه او دویم لا عمل ورکه دوانه جایز دي خو صرف امام فرا رحمت الله علیه وای چې په اولنی صورت کې او په دریم صورت کې عمل ورکول فعل اول لرا دا غوړه نه دي دا جایز نه دي پوه شئ چې اولنی فعل عمل ورکول جایز دي او دویم فعل عمل ورکول ناجایز دي دا څوک وایي امام فرا جمهور علما کرام وایي کته اول عمل ورکه او که دویم عمل ورکه جایز او ناجایز کې زموږ اختلاف صرف د چا سره دی امام فرا سره امام فرا رحمت الله علیه چې په اولنی او په دریم صورت کې عمل ورکول فعل اول لرا جایز دي او دویم لا عمل ورکول سری ناجایز دي دی ولې دا خبره کوي نو د ځان لپاره دلیل وایي دلیل دا وایي کنه چې ګوره اولنی او دریم صورت الاول را واخلا کم دي ضربني واکرمني زید دا څوم صورت ده اول صورت ده او دویم نمبر صورت ضربني واکرمت زید دا درې صورت دو صورتونه دي کنه امام فرار رحمت الله علیه وی چې بدی کې دا عمل ورکول فعل اول لرا واجب دي دویم فعل عمل ورکول ناجایز دي ولی زګه دی وی کنه ما ته وګوره چې په خبردان پوهه نو بیا پوری کوي کپدی کې ځا عمل ورکما دی فعل ثانی لرا او دا زید سره دی لپاره څه جوړ کما فاعل جوړ کم او په دې صورت کې دا زید د دې اکرم ته لپاره څه جوړ کما مفعول به جوړ کما مفعول به جوړ کما نو دلته کې به د ضرب څه ضرورت ده فاعل د ضرورت ده څه ضرورت ده فاعل د ضرورت ده څه ضرورت ده فاعل د ضرورت ده نو بیا به چې راشي چې دا فعل بپات شي بغیر د فاعل نه او د فاعل بمغه چې فاعل لږه حذف ته او حذف د فاعل جایز نه وي او حذف د فاعل سوي جایز نه لکه پوه شو بلی باندې دوی چې ګوره ما عمل دی ورکو کنه یعنی یو اسم راغلی دی نو دا زید ما درې اکرمه سره ولګاو چې زما دا اکرمه فعل له نون وقایده یا ضمیر منصوب متصل مفعول به زیدون د دې لپاره فاعل له نو دا ضربه بغیر د فاعل نه پاتې شو کنه ها او په دویم صورت کې دا اکرم تو ما فعل له تو ولا فاعل له زیدن ولا مفعول به نو چې دا ما جدا جوړ کو نو دلته کې دا ضربه فعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به نو دا بغیر د فاعل نه پاتې شو کنه ها نو فعل د فاعل حذف کول بدی کې راځي او حذف د فاعل چې دا سره ناجایز ده ناجایز ده نو ته وې چې هغه ما خو خبرې زده کړې دي نو زبر دی چې ته فاعل حذف کول راو باسي کو ته په دې ضربه کې سره راو باسا من ویلو چې د فعل لپاره فاعل خو همیشه لپاره وي د څه خو نه کنه چې فعل او فاعل نه خو فاعل اسم ظاهر وي دلته کې اسم ظاهر نشي کېده جو ته ولا سره راو باسا اسم ضمیر ولا باسا او وای چې په ضربه کې څه فاعل نه و فاعل نه هغه راځي د چاته زید ته نو یې کده چې دا هو ضمیر ته فاعل لو باسي او د زید ته راځي کې نو دلته کې به یو خبره راځي اضمار قبل الذکر څه خبره به راځي اضمار قبل ذکر مطلب دا دی چې یو څه د ذکر کړه نه او تور ته ضمیر راځي کې لکه زه مالګه زید ډیر خسړې دی هغه خپل سبق لا پښوق باندې راځي هغه خپل لکور کار کوي سبق زوتای نو مال اول زید ویل دی بیا وروسته ما هغه جو صحیح ده خو زه مې هغه ډیر ورانه لګته هغه د سره خپل اړو سبق یادې نو وستبه ما دوی چې لکه هغه سوق ده ندی ته لګي اضمار قبل ذکر او اضمار قبل ذکر ناروای اضمار قبل ذکر څه ناروا ناجایز وي نو ایداد و خرابیان راځي چې یا خو فاعل حذف کول لازم او د فاعل حذف کول جایز نه دي او یا اضمار قبل ذکر راځي نو دا هم جایز نه ده نو لہذا امام فرار رحمت الله علیه وی چې اولنې او دریم صورت پدې کې عمل ورکول فعل اول لره ناروا دي پرې خبره باندې پوښوي هغه په دې باندې پوښوي وڅ بوله جواب ورکو خو لکه دې دا خبره کوي ګوره موږ دا وی چې دا
تنازل فعلین کې څو صورتونه جوړیږي څلور اولنې صورت چې دواړه د فاعل تقاضا کوي دویم دواړه د مفعول تقاضا کوي دریم اول د فاعل تقاضا کوي دویم د مفعول تقاضا کوي څلورم دا چې اول د مفعول او دویم د فاعل تقاضا کوي پدې کې عمل ورکول د جمهور علما کرام په نسبت باندې کته فعل اول عمل ورکه او که فعل ثانی عمل ورکه جایز دي خو امام فرار رحمت الله علیه وی چې په اولنی صورت کې او په دریم صورت کې فعل اول عمل ورکول ناروا دي او فعل ثانی لپاره عمل ورکول واجب دي پوه شئ چې فعل اول لپاره عمل ورکول دا ناجایز دي فعل اول لپاره عمل نه ورکه ځکه دی وی چې کله منګه فعل ثانی لپاره عمل ورکو نه لګي دوه خرابیانې برازي یو دا چې لکه د فاعل لپاره بیا حذف کول شي او حذف د فاعل ناروا ده او یا به اضمار قبل ذکر راشي او اضمار قبل ذکر هم ناروا ده پوه شو به معنی ها اوس دلل جواب داده چې اضمار قبل ذکر ناروا حل ده چې کله د هغه ورستو تفصیل دی موجود ویم اضمار قبل ذکر په عمده کې جایز ده خو په فضله کې ناجایز ده عمده فاعل عمدوي او منصوب فضلوي فضله معنی زیاتې ګړې چیز فضله څه ته وایي زیاتې ګړې چیز او عمده چې لدی په کلام کې کار وي نو موږ وایو دلته کې اگر چې اضمار قبل ذکر راځي او اضمار قبل ذکر په عمده کې جایز وي په شرط تفسیر سره یعنی دلته وګوره دا عمده څه ته وایي چې په کلام کې یا فاعل واقع کیږي یا مبتدا واقع کیږي لکه په قران مجید کې الله تعالی وایي قل هو الله احد اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو دا هو چې دا دغه اضمار قبل ذکر ده خورستو ته دا هو زمين راجع ده الله تا او الله په کلام کې عمده نه یعنی مطلب مبتدا واقع کیږي نو اضمار قبل ذکر په عمده کې جایز وي نو دغه لکه دلته اگر چې اضمار قبل ذکر راځي او اضمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره جایز دي دا په خبره باندې پوه شئ ها زمونږ د امام فراز او په څه کې اختلاف ته په جایز او په ناجایز والی کې ورستو بیا اختلاف سره هغه د کوفیین او بصرین په دای کې په افضل او غیر افضل کې دغه دې ورو بیا زما کې وګوره ورته اوس وې فصل اذا تنازع الفعلان کله چې جګړه راشي یعنی صورت د جګړې راشي د دوو فعلونو په منځ کې فی اسم ظاهر په اسم ظاهر کې نو په اسم ظاهر چې وې نو دې مطلب دا دی چې په ضمیر کې جګړه نه راځي بلکې ضمیر چې د کم فعل خواته وي جو بس عقبه د هغې لپاره دغه جوړیږي عامل معمول به جوړیږي لکه پوه شوئ ها بعدهما چې دا دواړه فعلونه به د دواړو فعلونو به وروستو یو اسم راغلی کچرته دا اسم د دې دواړو فعلونو نه وروستو نه راغلی ظهور الله مولوی صاحب امیر صاحب ته आवाज خیلار شي کچرتا دواړه فعلونه کچرتا دواړه د اسم د دواړو فعلونو نه ورستو نه راغلی بلکې د دواړو فعلونو مخکې راغلی یا د دواړو فعلونو په منځ کې راغلی نو بیا چې دا چا خواته دی جو بس عقل کې به عمل کوي پوه شئ خو دا تنازع به حلی چې کله د دوو فعلونو نه وروستو یو اسم ظاهر راشي یو سره شي او دا دوه فعلونه دا لږه اقل مقدار دی ډېر هم راتلی شي لکه موږ په درود شریف کې وایو اللهم صل علی سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراهیم نو تعالی ابراهیم راغلی دی او هر یو تقاضا کوي صلی ته وایي چې په ما پورې وتاړه بارک ته وایي چې په ما پورې وتاړه رحیم ته وایي چې په ما پورې وتاړه ترحم ته وایي چې په ما پورې وتاړه ها نو دا کم از کم دوه پکار دي چې 400 راځي دي ځان لا او دا تنازل فعلین دا فعل په عمل کې چونکه قوي دی نو ځکه فعل کنه دا په شی به فعل کې هم راځي دا په شی به فعل کې هم راځي وې دې تنازل فعلین مطلب سره نو ای اراد كل واحد من الفعلين چې اراده کړي هر یو واحد د دوه فعلونو نه اي يعمل في ذلك الاسم دا عمل کول پرې اسم کې په اسم ظاهر کې فهذا انما يكون على 4 اقسام ودا په څو قسمه باندې شو فصل ور باندې نمبر 1 ان يتنازع في الفاعليه فقط چې دوانو تنازع کړي پس کې
په فاعلیت کې څه مطلب دی چې دا دواړه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورستونه اسم د زما لپاره څه جوړ شي لکه مثال سره ضربني واکرمني ټول په خپل لیکلي په دې کتاب کې هم تاسو په بورډ باندې واضح کړل الثاني ان يتنازع في المفعوليه فقط چې دا دواړه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورسونه اسم دې زموږ لپاره څه جوړ شي لکه څه مثال ہے ضربت واکرمت زیدا دریم نمبر ان يتنازع في الفاعليه والمفعوليه چې دواړو تنازع کړي په فاعلیت او په مفعولیت کې ويقتضي الاول الفاعل اولنې فعل تقاضا کوي چې دا ورسونه زموږ لپاره څه جوړ شي والثاني المفعول او دویم فعل تقاضا کوي چې دا ورسونه اسم دې زموږ لپاره څه جوړ شي مثال ویسے لکه ضربني واکرمت زیدا الرابع عكسه سلورم نمبر ته دی عکس ته هغه څه مطلب چې اولنې تقاضا کوي چې زموږ لپاره د مفعول جوړ شي او دویم تقاضا کوي چې زموږ لپاره دی فاعل جوړ شي لکه ضربت واکرمني زید واعلم ولکه ځان په خبره باندې خپوګه کو خوب درغلی نو رايخشه او په خبره باندې ځان خپوګه چې ان في جميع هذه الاقسام چې په دې ټولو اقسامو کې يجوز اعمال الفعل الاول واعمال الفعل الثاني چې په دې دوه صورتونو کې عمل ورکول فعل اول لرا او عمل ورکول فعل ثاني لرا دوه جایز دي او خلافا للفراء في السوره الاولى والثالثه او خلاف ثابت ته پکې امام فرار رحمت الله علیه په اولنی صورت کې او په دریم صورت کې والثالثه او وسان اعمل الثاني چې موږ عمل ورکو دویم لا یعنی ته امام فرار رحمت الله علیه وای چې دویم لا عمل ورکول په اولنی کې او په دوو کې دا جایز دي بلکې اول لا به عمل ورکه او چې عمل ورکول فعل اول لرا ناروا دي دا فعل ثانی لرا عمل ورکول څه دي ناروا دي بلکې سلام ورکه اول لا ورکه دوی کومه اول لور نه ورکو او دویم نه ورکو نو خرابي بسرا شي ودلیل لزوم احد الامرين چې دلیل دا چې لازم بشدوا د ممنوع قانون نه اما حذف الفاعل یا هو فاعل حذف شي او الاضمار قبل ذکر یا به اضمار قبل ذکر راشي وکلاهما محظوران او دا دوانه چې دا سری ممنوع قانون دي نو ولجو جواب ورکو چې فاعل حذف کول خو صحیح نه دي خدا دویمه خبره اضمار قبل ذکر نه دي جواب دار چې اضمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره جائز دی په عمده کې په شرط تفسیر سره سری جائز دي او جدا جائز ده پوه شو به معنی پرې باندې پوه شوي او وهذا فی الجواز ودا خبره اداره جماعت اوس توکل کنه چې عمل ورکول فعل اول لرا جائز دي او که فعل ثانی لرا جائز دي نو دا خبره چې دا خو په جواز کوي وسو د فعل اول لرا عمل ورکول غوړه دي او که فعل ثانی لرا عمل ورکول غوړه دي پوه شوي دا شته خبره ده سوا د جواز او د ناجایز والی وا وس خبره د څه شروع ولا چې چاله د عمل ورکول غوړه دي چاله د عمل ورکول سری غوړه دي نو د دوو زینو علما کرام دي د بصری علما کرام د بصریین وای او د کوفی علما کرام د سوی کوفیین وای نو د بصری علما کرام بصریین وای چې عمل ورکول فعل ثانی لرا غوړه دي عمل ورکول فعل ثانی لرا غوړه دي او کوفیین وای چې فعل اول لرا عمل ورکول سری غوړه دي کوفیین وای چې فعل اول لرا عمل ورکول غوړه دي او بصریین وای چې فعل ثانی لرا عمل ورکول سری غوړه دي د دلیل سره وای دا دغه وای بصریین چې الحق للقریب ثم للبعید چې لکه حق د قریب لپاره دی بیا ورسو د بعید لپاره دی نو دلته کې دا اسم ظاهر د دویم فعل خواته دی د دویم فعل خواته دی نو چې دا دویم فعل د څه شي تقاضا کوي جو بس د عمل ورکول غوړي دي اوس وګورئ زمونږ د مصنف رحمت الله علیه چونکې د بصریینو په مذهب باندې دی نو دا مثالونه چې لیکلي دي نو په دې کې په ټولو کې عمل دویم فعل ورکړی دی لکه دا اکرم تقاضا کوي چې دا زید زما لپاره څه جوړ شي نو زید فاعل جوړ کړی دی کنده اکرم تو تقاضا کوي چې دا زید زما لپاره څه جوړ شي مفعول به جو زید نه مفعول به کړه کنه دلته کې دا اکرم تو تقاضا کوي چې دا زید زما لپاره څه جوړ شي جو اکرم تو زید نه لیکره دلته کې دا اکرم تقاضا کوي چې دا زید زما لپاره څه جوړ شي فاعل جوړ شي جدای څه کړی دی هغه پوښتنه به معنی نو دی وای دا بصریین چې دا اسم ظاهر چونکې د دویم فعل خواته دا په گاوند کې دی نو د عمل ورکول سری غوړه دي پوښوي او کوفین وای چې عمل ورکول فعل اول لرا غوړه دي
عمل ورکول سره فعل اول لره غوړه دي او د ځان لپاره په دلیل کې دا وایي چې لکه الحق للاول الحق للمتقدم چې کوم څه مخکې کړی شوی دی نو دغه حقدار چې دته دغه میلاو شي اسم ظاهر ورته میلاو شي په دې باندې پوه شوئ تاسو په دې باندې پوه شوئ ها جایز او ناجایز کم صورت کې چاله عمل ورکول جایز دي ها جایز او ناجایز کې زمونږ اختلاف د چا سره دی زمونږ د ټولو علماء کرامو د جمهور علماء کرامو په نسبت باندې فعل اول له عمل ورکول جایز دي او که فعل ثانی له عمل ورکول جایز دي دوانو له عمل ورکول جایز دي امام فرار رحمت الله علیه سوی چې په اول صورت کې او په دریم صورت کې فعل ثانی له عمل ورکول جایز نه دي په دې صورت کې به ته چاله عمل ورکې فعل اول له به عمل ورکې که فعل اول له عمل ورنکو نو سو خرابیان راځي دوا یا حذف راځي او یا سره راځي او په غوروالی کې چې عمل ورکول فعل اول لره غوره دي او که فعل ثانی لره غوره دي نو په دې کې د چا اختلاف دی بسرین سوی چې عمل ورکول فعل ثانی لره غوره دي او کوفین سوی د بسرین څه دلیل دی الحق للقریب ثم للبعید چې دا حق لول چر واره د نږدې لپاره او د کوفین سوی چې لاول چې کوم مخکې راغلی نو الحق للمتقدم لکه پوه شوئ په دې باندې پوه شوئ اوس موږ د بسرینو په مذهب باندې عمل کوو د چا په مذهب باندې ښه اوس ګورئ ماته که موږ د بسرینو په مذهب باندې عمل وکړو که موږ د بسرینو په مذهب باندې عمل وکړو او عمل ورکو موږ چاله فعل ثانی لره چاله فعل ثانی لره نو دا فعل اول به خالی نه وي د دریو حالونه فعل الاول د دوونه فعل اول به خالی نه د سوالونه د دوو حالونه یا به د فاعل تقاضا کوي یا به څه تقاضا کوي د فاعل تقاضا کوي او یا به د مفعول تقاضا کوي یا به څه تقاضا کوي د مفعول خو شو یا به د فاعل تقاضا کوي او یا به څه تقاضا کوي د مفعول تقاضا کوي کچرتا د فاعل تقاضا کوله نو موږ به وایو چې په دې کې ضمیر پټ دی سبق پټ دی ضمیر پټ دی سبق پټ دی ضمیر یعنی موږ به دا تنازع به موږ ختمو دا جګړه به موږ ختمو د څه په طریقې سره د ضمیر په ذریعه سره تفصیل کوم او کچرته د مفعول تقاضا کوله نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي یا به دا فعل د افعال قلوب نه وي او یا به نه وي یا به دا فعل د افعال قلوبنا وي او یا به نه وي یا به نه وي که دا فعل د افعال قلوبنا وو نو موږ به بیا دویم مفعول ذکر کول واجب دي بیا به دویم مفعول څه کوو ذکر کوو او کچرته د مفعول تقاضا کوله او دا فعل د افعال قلوب نه نو موږ به وایو چې دلته کې مفعول لري سره حذف دی د جګړې ختمولو لپاره درې صورتونه دي د جګړې ختمولو لپاره څو صورتونه دي د تنازع ختمولو لپاره درې صورتونه دي یو د اضمار یو د حذف او یو د ذکر اضمار څه مطلب دی چې ضمیر پکې پټ کا ضمیر پکې حذف څه مطلب دی چې موږ وایو دلته پکې دا یو څه دا پکې اسم دی فاعل دی یا مفعول دی سره حذف دی او دریم سره ذکر پوه شوئ پوهیږئ که نه پوهیږئ ها اوس موږ د بسرینو په مذهب باندې موږ فعل ثانی لره عمل ورکو موږ سره عمل ورکو فعل ثانی لره عمل ورکو لکه پوهیږئ که نه پوهیږئ په کوم ځای کې تاسو تبلیغ کېږي او تاسو وایئ چې موږ پوه نه شو نو بیا ماته وایئ دا ځای نو بیا سره کېږم تاسو چې په ما باندې قصه اخرې ته ورسوئ او بیا لکه موږ په دې منځ کې پوه نه شو ځکه په دې کې دا چل دی چې په یو ځای کې ستا ذهن دغه شو ګډوډ شو په یو ټکي پوه نه شوې اخوا بیا چېرې دا غوڅ دی موږ دماغ خرابوي نو ښه ګورئ ګوره ښه ځای فکر کوئ که موږ عمل ورکو فعل ثانی لره د چا په مذهب باندې د بسرینو په مذهب باندې نو بیا دا فعل اول دا به خالی نه د دوو حالونه یا به د فاعل تقاضا کوي او یا به څه تقاضا کوي د مفعول تقاضا به کوي د فاعل تقاضا کوله نوم به پای کې سره راولو ضمیر به راولو لکه څلور صورتونه دي که نه چې د فاعل تقاضا کوي د هغې نمبر 1 صورت یې لکه ضربني واکرمني زیدون نو موږ وایو چې په دې کې د زید فاعل د چا لپاره د اکرمه لپاره او د ضربه لپاره فاعل څه دی
هو ضمیر دی څه ضمیر دی هو ضمیر دی اوس ته چې لکه دلته خو ضربه فعل دی د دې لپاره د درې صورتونو وګوره حذف خو جایز نه دی حذف جایز نه دی حذف ولې جایز نه دی ځکه چې فاعل دی د فعل بغیر د فاعل نه راځي او ذکر هم جایز نه دی ځکه ذکر دی وکړو نو دلته کې چې ذکر بیا خو تنازع ختم شو نو بیا به د یو فعل لپاره دوه فاعلان بشي دا هم صحیح نه دی نو د چارو نه چار دا ازمار به پکې منی څه به پکې منی خو کته ما دی چې لګه دی لګه خو ازمار قبل ذکر راځي ازمار قبل ذکر څنګه راځي یعنی دا ضمیر تر راځي کې دی زید ته او زید رستو دی آیا دې ذکر کړه نه دی او ته ضمیر راځي کې نو ما در مخ کو جواب درکو چې ازمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر باندې جایز دی ازمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره جایز دی نو دا عمده لري کنه نو دا ضربني واكرمني زيد وذا چې د تسنیه دلته ومه ضرباني واكرمني زيداني دلته فاعل چې نه دا تسنیه لري فاعل سره هي اسم ظاهر راغلی تسنیه لري اکرمني زيداني نو د دې لپاره د ضربه لپاره به ما ضمیر په فاعل لو باسم ضرباني او دا ضربا کې د الف څخه دا راځي چاته د زیدان ته ازمار قبل ذکر ده لګه ازمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره ها او چې دلته کې دا دغه جمع وي نو بیا ما ضربوني واکرمني زيدون دا هغه صورت ته چې کله دي تقاضا کوله اولنی فعل تقاضا کوله دسو د فاعلیت اولنی فعل تقاضا کوله دسو د فاعلیت او چې وس د سی وی چې اولنی فعل دا ګورم د فاعل تقاضا کوي مفعول به بګنه وایو خو چې وس متخالفین د دې ته لګي متوافقین څورته وای متوافق ورته وای متوافق څه مطلب دی چې دوه فعلونه د یو څه تقاضا کوي دې دا وګوره دلته داون د فاعل تقاضا کوي داون د فاعل تقاضا کوي کنه داون د فاعل تقاضا کوي داون کوي کنه پوه شئ وس متخالفین څه مطلب دی چې لکه یو اولنې تقاضا د فاعل کوي او دویم تقاضا څه کوي د مفعول کوي اولنې فعل تقاضا ګورم موږ اولنې فعل کو تقاضا کوي کنه اولنې فعل تقاضا د فاعل کوي او دویم تقاضا څه کوي د مفعول کوي نو دویم ضربني واکرمت زيدا نو دا زیدن د دې لپاره فاعل مفعول به دی او د ضربه لپاره بس زميري هو اب چاته راځي وي زید ته ازمار قبل ذکر دی بھائی فعمده کې بشرط تفسیر سره جایز دی وسه دا تسنیه را نو موږ به وي ضرباني واکرمت زیدانه تسنیه حالت نسبی بس ته راي زیدین الدغه ما زیدان څخه لیکلو چې دا حالت رفعي او دلته دا سره حالت نسبی ده پوه شئ نو بضربا کې دا الف ضمیر بچا ته راځي وي او چې جمع وي نو ضربوني واکرمت زيدون سو زيدين سو زيدين لکه پوه شئ به معنی ها پوره ده او کله ولني دویم فعل تقاضا مفعول کول جدا به سبب ان شاء الله صحیح شو ها وګوره وسه وي وهذا في الجواز ودا څنګه ونګ چې د موکلن د په جواز کو د امام فرا سره واما الاختيار ففيه او عمل الاختيار هر چا غوړوالي صورت ده چې عمل ورکول فعل اول لره غوړ دي او که عمل ورکول فعل ثاني لره غوړ دي نو ففيه خلاف البصريين نو بلېږي اختلاف د چا سره دی زمونږه د بصريين سره فانهم يختارون دا بصريين غوړ کوي اعمال الفعل الثاني دویم فعل عمل ورکول ولي اعتبارا للقرب والجوار زکه چې دو اعتبار کوي د گاونډوالي او د نږدېوالي دا چې دا ما په گاوند کې دي او دا گاونډي غوډه زیات حقونه دي پیغمبر د خدای وای ما ته جبريل عليه السلام دومره فضیلتونه بیان کړل حقونه بیان کړل ما چې دا گاونډي سره د پدې میراث کې شریک نشي نو چې پیغمبر عليه السلام دومره صفاتونه بیان کړی دي نو په گاونډي غوډه خیال ساتل پکار دي الهغه پوښوي والكوفيون يختارون اعمال الفعل الاول او کوفین وای چې عمل ورکول فعل اول لرسري وردي ودلیل سره مراعاه للتقديم والاستحقاق چې دې به رعایت ساتي د مخکوالي او د استحقاق الهغه پوښوي په دې باندې فإن اعملت الثاني
وای کچر تا عمل ورکو فعل ثانی لره چا په مذهب باندې نو فنظر وګورا ان كان الفعل يقتضي الفاعل کچر د الاولنی فعل تقاضا د فاعل کولا نو ازمرته فی الاول نو تبعغا ضمیر با پکې پټ کې په اولنی فعل کې کما تقول فی المتوافقین لکه په دې متوافقین کې به متوافقین نه منم کنه نه پیژنم چې دواړه د یو څه تقاضا کوي لکه ضربنی واکرمنی زیدون ضربانی واکرمنی زیدان ضربونی واکرمنی زیدون وفي المتخالفین په متخالفین کې به ضربني واكرمت زيدا ضرباني واكرمت زيدين ضربوني واكرمت زيدين وانا شوي او که دویم دا اولنی فعل د قاعده مفعول کولا جو بیا به خالی نه دوه حالونه دا ان شاء الله سبق وي ما خو نن با مونږ به ډېر وایو خو دا شتم پوره نه یاد بشي دا لکانو مختصر خلاصې دا ده کنه چې تنازع الفعلین دي ته ویل کېږي دا چې د دوو فعلونو نه ورستو یو اسم راشي د دوو فعلونو یو ورستو یو اسم ظاهر راشي او دا دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورستونه اسم د زما کې معمول جوړ شي د دې څلور صورتونه جوړيږي چې دوانه فعلونه تقاضا کوي چې ورستونه اسم د زمونږ لپاره فاعل جوړ شي نمبر 2 لکه د دې مثال ضربني واکرمني زیدون دویم صورت چې دوانه فعلونه تقاضا کوي چې ورستونه اسم د زمونږ لپاره مفعول جوړ شي لکه زه درته ما ټایم لګ دی کنه تاسو بدان دینه ولیکي بیا ضربت واکرمت زیدن دریم چې دوانه فعلونه تقاضا کوي او یو فعل اولنې فعل تقاضا کوي چې دا ورستونه د زمونږ لپاره فاعل جوړ شي او دویم تقاضا کوي چې دا ورستونه د زمونږ لپاره مفعول جوړ شي لکه دې مثال ضربني واکرمت زیدن څلورم صورت دا ده چې اولنې فعل تقاضا کوي چې ورستونه اسم د زمانه لپاره مفعول به جوړ شي او دویم تقاضا کوي چې ورستونه اسم د زمانه لپاره فاعل جوړ شي لکه دې لپاره مثال ضربت اکرمنی زیدون په دې څلورو صورتونو کې عمل د جمهور نحات باندې باندې عمل ورکول فعل اول لرا او عمل ورکول فعل ثانی لرا جایز دي امام فرار رحمت الله علیه وی چې په اولنی صورت کې او په دریم صورت کې دویم فعل عمل ورکول صحیح نه دي جایز نه دي دویم فعل عمل ورکول صحیح نه دي جایز نه دي ځکه وای کته په اولنی صورت کې او په دریم صورت کې دویم فعل عمل ورکې نو دوه خرابیان براشي اولنې فعل بیا په غیر د فاعل نه پاتې شي یا به اولنې فعل په دې کې به ضمیر ذکر کې اضمار قبل ذکر براشي نو موږ ورته جواب ورکو چې اضمار قبل ذکر په عمده کې په شرط د تفسیر باندې جایز دی نو لہذا په دې کې دوه لته عمل ورکول جایز دي پوه شئ ها بیا چې په دې دوه فعلونو کې فعل اول عمل ورکول غوړه دي او که فعل ثانی لره عمل ورکول غوړه دي نو بری کې د بصرین او د کوفین اختلاف دی بصرین وای چې فعل ثانی لره عمل ورکول غوړه دي ځکه چې دا فعل ثانی د اسم ظاهر ته نږدې دی او الحق للقریب ثم للبعید او کوفین وای چې په دې دوه فعلونو کې فعل اول لره عمل ورکول غوړه دي ځکه چې دا فعل اول نږدې دا فعل اول متقدم دی مخکې دی او مستحق دی چې د عمل ورکړل شي مصنف رحمت الله علیه او غوره مذهب د بصرینو دی نو د اول د بصرینو مذهب بیان کړی دی کچر ته عمل ورکې د بصرینو په مذهب باندې فعل ثانی لره نو فعل اول بخاری نه د دوه حالونه یا به د فاعل تقاضا کوي یا به د مفعول تقاضا کوي کله مفعول تقاضا کوله جو بیا به د خالی نه دوه حالونه یا به د افعال قلوب نوي یا بنوي نو کله ولنی فعل تقاضا د فاعلیت کوله نو موږ وایو چې دلته کې تنازع به ختمو ضمیر به پکې موږ پټ غنو بل اولنی فعل کې به موږ ضمیر پټ غنو او کته چې اضمار قبل ذکر راځي نو جواب دا دی چې اضمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفصیل سره جایز دی په متوافقین کې به موږ د سو متوافقین مطلب دا دی چې دوانه د یو څه تقاضا کوي لکه ضربني واکرمني زیدون ضربانی واکرمني زیدان ضربوني واکرمني زیدون او متخالفین کې موږ وایو ضربني واکرمت زیدن ضربانی واکرمت زیدین او ضربوني واکرمت زیدین پوه شئ به معنی لکه به معنی پوه شئ دا ګران دی کنه